بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. څنګه چې تاسو غیرت کړه چې موږ یو سلسله جاری کړو هغه دا چې د مسلمان لپاره الله پاک خصوصي دروازې د رزق لپاره پای کې د پراختیا او د پلاوي لپاره الله پاک مقرر کړی دي. نو څه دروازې درې موږ ذکر کړو. دا له به دا چې استغفار په کثرت سره ویل، دویمه چې لا حول ولا قوة الا بالله الفاظ دا په کثرت سره ویل، دې سره الله پاک د انسان روزي کوي. او دا شان درېمه خبره حج او عمره یو بل پسې کول. مثال چې حج مخلوقو پسې عمره یا د عمرې توفیق چې الله پاک ورکو نو ورپسې د حج کوشش پکار دی چې انسان وکړي. نو په دې درو خبرو باندې الله پاک د انسان روزي کوي. نن حدیث دی د انس رضی الله تعالی عنہ چې کله انسان دا خبره کوي چې زما په رزق کې دی وسعت راشي، کلاوات راشي، پراختیا دې پکې راشي، نو زله پکار دي چې صل رحمه فلیصل رحمه، چې دې رشتہ دار سره رشتہ داري وکړي، خپلوان سره خپلوي وکړي. لکه مثال بیا د صله رحمه پاللو درجې دي، مراتب دي. پای کې یو درجه داسې ده چې هغې سره خو بالکل قطع راوستل، یعنې هغې سره خبرې بندول، هغې سره ولد راوړل، د هغې خیال ساتل، د هغې خدمت نه کول، دا خو بالکل په انسان حرام دي. پای کې دا رشتې راځي لکه د انسان هغه رشتې چې د دې انسان د هغې سره نکاح نه کېږي. لکه مثال یو انسان دی هغه د خپل مور سره خبرې بندوي، یا د خپل پلار سره، یا د خپل ماما سره، دغه شان ماسي سره، پکو سره، دغه شان ورورې سره، خوږې سره، دغه رشتې چې دي دې سره بالکل صله رحمي کټول، یعنې رشته داري کټول، دا په انسان مکمل حرام دي. دغه شان نیا سره، نیکه سره، وراره سره، ورورې سره، خوري سره، خوږې سره، چې کوم انسان سره ستا داسې رشتې دي چې هغې سره ستا پرده جایز دی، مثال ته ترې پرده نه کوې، نو د هغې سره صله رحمي کول دا خو بالکل په انسان باندې فرض دي چې هغې سره دې رشته داري وکړي. دویم په درجه کې بیا د تره زامن، ماما زامن، دغه چې خلک راځي په صله رحمۍ کولو کې، نو د هغې خیال ساتل پکار دي. او لومړۍ درجه کې چې موږ کوم ذکر کوو دې سره خو بالکل ګنجایش نشته چې انسان ورسره رشته داري کړي، دغه شان تعلق ورسره کړي، خبره ورسره بندېږي. نو دا خبره ذهن کې کېنول چې کوم انسان وایي چې زما په رزق کې وسعت راشي، پراخي راشي، کلاوالي راشي، نو دې به د دغه خپلو رشتو لازم خیال ساتي، هغې سره به رشته داري پالي. او رشته داري پالل دا نه دي چې هغه تا سره کوي نو ته به ورسره کوې، نه چې هغه در سره کټ کوي نو ته به ورسره کوې، دې ته رشته داري پالل وي. چې هغه کوي نو ته خو غلطت کوې، خو چې هغه در سره رشته داري کټ کوي، غمخواري در سره نه کوي، تپوس پوښتنه دې نه کوي، د هغې باوجود یې ته کوې، نو دې ته صله رحمي ویل کېږي. او څنګه لومړي کیس کې کله پرې مو خبره کړې چې صله رحمي داسې یو ولان ده د انسان د رزق د پراخۍ لپاره، د انسان د وسعت لپاره چې په رزق کې وسعت راشي، چې په دې باندې الله پاک مسلمان رزق ورکوي او کافر هم الله پاک رزق ورکوي. کوم کافر چې د خپل انسانیت، د خپل ګاونډي، د خپل پلار، د خپل ورور، ماما، ماسي خیال ساتي، نو هغه هم الله پاک د دغه صله رحمۍ بنده په دنیا کې ورکوي، رزق ورکوي، پای کې ورته برکت راولي، استواوالي ورته راولي. او د مسلمان لپاره دا خبره ده چې
مثال دته په دنیا کې مال شي وسعت راشي خو د دې مطلب ولا الله پاک په قیامت کې ورکړي د کافر او مسلمان قاعده فرشتو چې د کافر با صرف دنیا کې د بدل ملاوي او مسلمان ته په دنیا کې ملاوي او آخرت کې مسلمان او ذاتي کې معاملې چې په دې سره د کافر پر کې وسعت راځي مسلمان له الله پاک لازم ورکړي ځکه چې الله باندې په قیامت باندې ایمان یې دي نو موږ او تاسو له پکار دي چې خپل رشتہ دارانو سره مور پلار سره ورور خور سره هیڅ کوم رشتہ د زموږ هغه سره سره کول او هغه سره تعلق نه کول سره دې چې هغه سره کټي هغه سره تعلق نه کټي نو پکار دي چې انسان سره رحمی پالي د دې په ذریعہ الله پاک زموږ او تاسو رزق کې پاتې او ما دا خبره یا صحیح ساتي چې زړه دې کړه پځه نو صرف خراب کړي مراد دا رزق هغه ټول مراد اولاد دې پروردگار رزق کې وسعت راځي ایک الله پاک د عزت درکړي خبره پدې کې هغه راځي الله پاک یو کې چې اول ماکي بیا تاسو کې سره رحمی پالل دا صفات په موږ او تاسو کې راشي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین